أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. اللہ جل جلالہ دی سورت مبارک کی دا حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعی بیان کی. دا دی سورت ربط دا مخ کی سورت سرا عمومی ربط دا غی بیانوش او خصوصی ربط آغا دا دی چی صورت کی ہم بیان دا قرآن مقدس دی اللہ فرمائی تلک آیات الکتاب المبین. مخ کی صورت ہود و صورت یونس ابتدا ہم ددغی کتاب نشویوا داداغی سر یو ربط دے. دویم فرمائی مخ کی صورت کی بیان صبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و استقامتی، بیان دا صبر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ فرمائی وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. او بیان دا استقامت دا پیغمبر علیہ السلام فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. او وہا ہونا بیان صبر یوسف و استقامتی. دلتا بیان دا صبر دا یوسف علیہ السلام او دا استقامت دا حضرت یوسف علیہ السلام. دغرنگی دریم ربط مخی بیان دا سلور و مسلوشا داغی سورت پہ ابتدا کی منگویلی بیان دا توحید دے او دغرنگی بیان دا نپد علم غیب دے. علم غیب صرف خاصد اللہ را بلسوک پاگی نپوئی. او درم ترغیب الات تبلیغو او سلورم فرمائی تسلیوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دی صورت مبارک کی اناغی تفصیل بیانی. اولا مسئلہ چکم دا توحید دا حضرت یوسف علیہ السلام پا جیل کے راغی بیانو. انشاءاللہ تفصیل رستو راضی پا جیل کے راغی بیانو کا ودغرنگی تبلیغ اغا خلق تو کا ولو دویم مسئلہ. دریم مسئلہ اول مسئلہ و دویم مسئلہ چی نپید علم غیب دا ناغم دلتا بیانی حضرت یعقوب علیہ السلام دا اللہ نبی دے او دا یوسف علیہ السلام ندے سلویخ کال خبر نو. سلویخ کال تیر شورت پتہ نشتا چاگا جوان دے دیو کو وفات. دریم مسئلہ چکم دا تبلیغ او ترغیب الى التبلیغ مسئلہ دا داغی بیان حضرت یوسف علیہ السلام پا جیل کے ہو کے جیلیانو او دغرنگی تسلی چکم آخر نئی مسئلہ دا نو حالو کا حال یوسف ستا حال پشان دا حال دا یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام فرمائی صبر کرنے ہو تب ہم صبر کے. حالو کا حال یوسف فی صبری والاستقامتی علی اذی الاقربائی. ستا حال پشان دے حال دے یوسف علیہ السلام دے پا صبر
استقامت کی اعلی اذی الاقربائی پاغی تکلیفونو دا اقرباو من او حالکا کحال یوسفا فی الحسن والجمال والملاحت ستا حال پشان دا حال یوسف علیہ السلام دے حسن جمال و ملاحت کی او دغرنگی وفی التربیتی فی الکفار کما کان یوسف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی پیدا شولتے تربیت حاصل کرے ٹول کافران حضرت یوسف علیہ السلام دا فرعون پکور کی موسیٰ علیہ السلام دا فرعون پکور کی تربیت حاصل کرے حضرت یوسف علیہ السلام دا عزیز مصر کور کی تربیت حاصل کرے عزیز مصر دا وقت کی کافر دے کافرانو کی تربیت حاصل کرے وفي انتظام الحكومة والخلافة بحسن الترتيب بأحسن الترتيب حضرت یوسف علیہ السلام بہترین طریقے سر حکمت کرو او ستا حکمت ہم پا بہترین او زبردست طریقے سر او خلافت ستا پا بہترین او کلی طریقے سر دغرنگی فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام سرا رونو آغا د خپل کور نه شړلو تا به هم خلق د مکې مکرمې نه شړي او بې وطنه کوي بد نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا ورقه ابن نوفل صاحب وی کاش که زه ژوندی وی او زه تکړه وی ما به ستا امداد کړی او کله چې قوم تا د خپل وطن نه وباسي نو پیغمبر علیہ السلام توی او مخرجیهم آیا ما بدی د خپل وطن نو باسی زبدی ایمان ترا بلم ہدایت تے میرا بلم او ما بو باسوی او سمرا پیغمبران چی راغلی دی قوم اغیت تکلیف رسولے نتا بهم تا تبهم تکلیف در رسی کز جوندیم لانسرنکا نصرا مؤذرا جب ضرور ستاملا تڑل امدادو کب فرمائی نسنگا چی یوسف علیہ السلام خپل رونو د خپل وطن نبی وطن کوي شاړ تابهم اهل مکہ د خپل وطن او د خپل زین بی وطن کوي او د غرنګي فرمائی حالک کحال یوسف حضرت یوسف علیہ السلام په لار یریدو تبهم ویریږي فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام پلا رئی ریدا نتبا امری کی پلا ربن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکن دا مکی مکرمینا ہجرت کاو دا ابوبکر صدیق سب کور تراغ وری اٹکاو آغا پورن رووتا وی فرمائل او پیغمبر علیہ السلام معلومی کی او دشوی نوی دشپیڑی رئیسا تیر شوی وی دا اللہ رسولہ تا چی ما تکم وقت نوی لیدی تبا زما د هجرت ملګری نو ما خوب پر خو دی نمی د ورځې خوب کړي او نمی د شپې خوب کړي ما ویا سینا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حکم راشي او د راشي زما ور ټکی د بو د مراوتلو کې به وخت ولګي فرمای ما خوب پر خو دی بلار باندې روان شو ابتدا کې غاری سور ته دی غار سورا جنوب طرف ته د مکی مکرمین او مدینه منوره شمال طرف ته او بکر صدیق سیب کله مخکی دی کله رسو دی کله خی طرف او کله ګس طرف ته پیغمبر علیہ السلام ویدا ولی ویدا الله رسول استاد دشمنان ډیر زیات ما سره یرادا اسنا درست ناغی راغلی حملو کی نظیم دا گزار با ما بانی ولگی تبا بچ او کلوی مسینه چی مخینی ولی نو دا حمله با ما بانی وشی تبا بچ او کلوی مسینه خی طرف او گس طرف دلاری نیولی دغا تکلیف سرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور تورسید او دغا رنگی فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام فکوی کے دریش پہ کڑی وی تب هم پا غار سور کے دریش پہ کے پیغمبر علیہ السلام تدریش پہ کڑی دی او بیا داغی نرس مدینی منوری تروان شو
ملګری دلیل او لار ښودونکی ځان دپاره مقرر کړی هغه ورسره ملګری دی وفرمایي دی مدینې منورې ته روان شو حضرت یوسف علیہ السلام په پردي وطن کې آباد شو مصر کې دی آباد شو ته به هم په پردي وطن کې آبادېږي پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه کې پیدا شو 40 کال عمر یې مکه مکرمه کې تیر کړی فرمایي او بیا لاړ مدینه منوره کې آباد شو پیغمبر علیه السلام باقي ټوله زندگی مدینه منوره کې تیره کړې ده اول ته فرمایي بیا وفات شو هلته دفن هم شو پیغمبر علیه السلام چې کله وفات شو نو چا وی دا به شام ته وړو چا وی دا مکی مکرمه ته چالته پیدا شوې دا بل ته وړو صحابي دا فرمایل دا الله د رسول نه اوریدلي دي دا الله نبی چې کوم دی وفات شوی هلته به دفن کولی شي هلته د هغه د کفن او د دفن انتظام وکړه او فرمایي هلته پیغمبر علیه السلام هغه پاتې شو دارنګې په حضرت یوسف علیه السلام بهتان لګولی شو تا ته به هم خلق نسبتونه کوي په پیغمبر علیه السلام باندې چا بهتان لګولی نه دی خو بهرحال چا د ساحر نسبت کړي او چا د کاهن او چا د مفتری او چا د شاعر چې قرآن مقدس کې الله دغه بیان کوي دغه قسم نسبتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشوی او دغه رنګي حالو که حال یوسف حضرت یوسف علیہ السلام فرمایي آغا بیا خپل وطن تراغی تبهم مکی مکرمه ترازی تبهم مکی مکرمه ترازی حضرت یوسف علیہ السلام د درونه او د جسم را خاندان دی هغه مصر ترال بیا چې یوسف علیہ السلام وفات کېده نو وصیت یې وکړه زما لاش به زما بای وطن ته ویسئ هلته به یې دفن کوي بیا حضرت موسی علیہ السلام وړی نو ته به مکی مکرمې ته راځې فرمایي فاتحانه انداز نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کوو رابغ مقام ته ورسېد دا غلار دا چې دا عام لارې سره دا ناشنا لار میلاویږي پیغمبر علیه السلام په عامه لارې نه وتلی هسې نه چې اهل مکه دې پسې راشي او لاندې په ناشنا لارې باندې تلی رابغ مقام سره دا لار ده هغې مشهورې لارې سره میلاویږي پیغمبر علیه السلام چې د مکې لار ولیده نو خفه شو نو الله ورته وفرمایل آغا ذات فرمائی چې تا باندې قرآن نازل کړل رادک الی معاد آغا ذات باندې بیرته واپس کوي مکې مکرمې ته پیغمبر علیه السلام اته کاله مدینه منوره کې پاتې شو او بیا د هغې نه وروسته فاتحانه انداز عجیب انداز کې پیغمبر علیه السلام د ډېرو صحابه کرامو سره راغی او مکه مکرمه دا یې فتح کړه هغې باندې خپل نماینده هغه مقرر کړه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا جہاد د حنین وکړه او بیا د هغې نه وروسته مدینې منورې ته واپس شو او دغه رنګې فرمایي حضرت یوسف علیہ السلام ته خپل وروڼه په خپو کې پرېوتل تا ته به هم اهل مکه دا په خپو کې پرېوځي چې کله یوسف علیہ السلام د وروڼو سره میلو شه او دا خو هغه وروڼه دي چې د غلام په حیثیت باندې خرڅ کړو او د خپل پلار او مور نه جدا کړو هغه وروڼه حضرت یوسف علیہ السلام ته په خپو کې پرېوتل اهل مکه ته چې کله پیغمبر علیه السلام راغی هغې حیران دي دا خو هغه نبي دی چې موږ ورته لارې کې غني خوري کړي دا هغه کس دی چې موږ د اوښ هغه لرې د په سر باندې ایښو دی او قسمه قسم تکلیفونه هم دا د ملګرو ته رسولي دي موږ سره به څه کوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه تاسو ته هغه کلمه ویم چې کومه کلمه حضرت یوسف علیه السلام وروڼو ته ویلې وه لا تثریب علیکم اليوم تاسو باندې ملامتیا نشته دا مې ما په اعلان وکړه
خو یو څوارلس کسان داسې دي چې دا د معافۍ قابل نه دي دا هغه کسان دي چې دوی توهین د رسالت کړی دی دوی توهین د نبوت کړی دی فرمایي دغه کسان څوارلس کسانو اته نارینه دي او شپږ زنانه دي دی به قتلولی شي د هغې د قتل حکم نبي کریم صلی الله علیه وسلم وکړه او نورو خلقو ته یې وی تاسو ته عامه مغفره په دغه طریقې سره فرمایي ستا حال په شان د حال د یوسف علیه السلام هغه خپل وروڼه معاف کړي ته به هم چې کوم دی خپل قوم اهل مکه دغه کسان هغې ته به د عامې معافۍ اعلان او دغه د عامې معافۍ اعلان نبي کریم صلی الله علیه وسلم اهل مکه ورته وکړه دا د مخکې صورت سره ربط شو اوس راشه الله فرمایي الف لام را دا الف لام را حروف مقطعات د یو کم دیر صورتونو په اول کې راغلي دي فرمایي د دې معنا صرف الله ته معلومه ده الله اعلم بمراده بذلك د دې په معنا مراد باندې صرف الله پوهیږي نور څوک پې نه پوهیږي او بعضې علماء تعویل کوي نه تعویل معنا نه ده دا صرف د خلقو د ایمان د حفاظت دپاره دی څوک یې غلط تعویل ونه کي نو هغې فرمایي الف د اعلا نه اخیستلی شوې لام د لواء نه اخیستلی شوې او را د رفعت نه اخیستلی شوې اعلا لواء الرفعت تلک آیات الکتاب المبین هغه اوچته جنډه د اوچتوالي دغه آیتونه د کتاب مبین دي الف به د اعلا نشي لام به د لواء نشي او را به د رفعت نشي اعلا لواء الرفعت تلک آیات الکتاب المبین یا عبداللہ ابن عباس سے فرمائی الف دا اللہ نا اخیستلی شوی او لام فرمائی الف دا انا نا اخیستلی شوی او لام دا اللہ نا اخیستلی شوی او را دا ارا نا اخیستلی شوی انا اللہ و ارا زا اللہ ام دا هر سز پخپر سترگو بانی وینم انا اللہ و ارا زا اللہ ام دا هر سز وینم یاد غرنگ فرمائی دریم تاویل الف د انوارن ناغستل شوی لام د لامیان ناغستل شوی او را د راشدن ناغستل شوی انوارن لامیاتن راشدتن تلک آیات الکتاب المبین آغا انوار چه پڑک و انکی دی ہدایت کا انکی دی فرمائی تلک آیات الکتاب المبین دغ آیتونه د کتاب مبین دی آیات الکتاب آیتونه د کتاب دی المبین الظاهر فی الاعجاز چې کوم ظاهر دی په اعجاز دا مبین لفظ لازمی هم راضی او متعدی هم راضی نو چې کله لازمی معنی کو نو الظاهر فی الاعجاز چې کوم ظاهر دی په اعجاز کې او چې کله متعدی معنی کو نو المبین المبین للحلال والحرام آغا کتاب چه بیانون کے نه حرام و د حلال و د پار فرمائی الممیز بین الحق والباطل آغا چه تمیز راوستن کے نه پمین د حق و باطل کی او بیا فرمائی انا انزلناہو بے شک منگ نازل کریں دغا قرآن قرآنا حال کونی مقروعا عربیا باللغت العربیہ فراز حال کی جدال استلی شوی دے فلغت عربی کی قرآنا عربیا حال کونی مقروعا باللغت العربیہ لعلکم تعقلون دیر پارچتا سپویش لیکے تعلمو معنی دیر پارچتا سپویشی ناغی پا معنی بند تاسو زبان عربی دا نو قرآن منگ عربی زبان کے نازل کا دیر پارا چه تاسو ردی پا مقاصدو او ردی فرمائی پا معنیو باندی تاسو صحیح طریقے سر پوشی دی وجن فرمائی تمام اسمانی کتابوں چه دنیا تا راغلی دی عربی زبان کے راغلی دی
ذکا د لوح محفوظ زبان عربی دی د آسمانی دفتری زبان آسمانی دفتروں کی فرمائی دفتری زبان دا عربی دی او ولسان اهل الجنت عربی ندی وجنا چې نور کم آسمانی کتابونه دی جبرائیل علیہ السلام دا غیمانا دا قوم په زبان کې کړی او قرآن مقدس دا پاسلی زبان باندې پاتې دی دی وجنه فرمائی قرآن تا کلام اللہ حقیقتاً ویلی کی دی نور کتابونو تا کلام اللہ مجازن ویلی کی او قرآن مقدس تا کلام اللہ حقیقتاً ویلی کی حافظ ابن کثیر رحم اللہ فرمائی انزل اشرف الکتب باشرف اللغات قرآن نازل شوی دے چکم اشرف الکتب دے و سید الکتب دے باشرف اللغات پاگے اشرف دو لغات سر چکم عربی زبان دے علی اشرف الرسول پاگے اشرف الرسول و امام الانبیاء و سید الرسول باندے بے سفارت اشرف الملائکت پس سفارت و پواسطی داغی بہترین پرشتے سر د ټولو پرشتو چې کوم سردار ده فرمائی مطاع ثم امین قرآن کې الله فرمائی صدر اعظم د پرشتو ده بے سفارت اشرف الملائکت او دغه رنګي فرمائی وکانه ذالک فی اشرف بقاع الارض او دغه نزول د قرآن هغه بهترین حصو د ځمکې کې چې هغه مکه مکرمه او مدینه منوره او د هغې ګردونه دی ابتدا د هغې مکه مکرمه کې وشوه مکه مکرمه ام القرا دی او د الله کور هلته آباد دی وکان ذلک فی اشرف بقاع الارض په بهترینو حصونو ځمکې کې د هغې ابتدا وشو او ابتدا انزاله فی اشرف شهور السنت دغه رنګ ابتدا د نزول د قرآن چې وشوه د کال کم 12 میاشتې دي په هغې بهترینه میاشت کې د دې ابتدا وشوه وهو شهر رمضان هغه میاشت رمضان ده نو فرمایي فکملا من کل الوجوه قرآن مکمل شهر تمام وجوهونه هر لحاظ قرآن کامل و مکمل کتاب ده نو انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون بیا اللہ فرمائے نحن نقص علیکا منگا بیانو پتا بانے احسن القصص بہترین داغی قصونا بما اوحینا الیک دا بی بسبب یشی دا باب مصدر یشی بسبب ایحائنا الیک فسبب داغی وحی کولو زمان تاتا هذا القرآن ردغ قرآن د دین اثبات د رسالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی فرمایي تا ته الله وحی کړی دا او د قرآن وحی کړی دا او وحی بغیر د نبی او د رسول نه بل چاته نه کیږي وإن كنت بشک ویت من قبله مخکې د نزول د قرآن نه لمن الغافلین د ناخبرونه دلته راله احسن القصص منگا بیانو پتا بانے بہترین داغی قصونا فرمائی المعلوم حسن فعلمو ایزن حسن معلوم چکم دی یوسف علیہ السلام واقع و حضرت یوسف علیہ السلام دے دا حسن و خستو نو علم داغی هم حسن دے یعنی یوسف حسن فقصتو حسنت یوسف علیہ السلام خستو نو قسم داغ خستر یا احسن بمعنی دا اعجب باندې راځي نحن نقص عليك احسن القصص اعجب القصص بهترین او عجب داغی قصونا بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن کنتا کدائن راغلی دے دا مخفف من المسقل لے ان فرمائی دا مخفف دے خفمانا دا مسقل باندې راځي او دلیل داغی دارے چر دے پا خبر باندے لام داخل شوے نحویان فرمائی ان چکم پا ماند مسقل باندی دا باغ صورت کی چکل پا خبر باندے لام راغلے وین کنت بشک ویتا
من قبله اے قبل ایحائنا الیک اے قبل نزول القرآن مخد نزول القرآن لمن الغافلین دنا خبرنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا د پخوانو کتابونو علم نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دائنده حالات علم نو قرآن چې کله نازل شو قرآن مقدس کی علم الاولین والآخرین علم د اولین او د آخرین نه په قرآن مقدس کی فرمای علم الدنیا والعقبہ علم د دنیا هم بیان شوی علم د عقبہ هم بیان شوی قرآن مقدس کی اللہ علم شریعت و علم طریقت و علم حقیقت دا دریوان علوم بیان کری دی فرمائی قرآن دا انوارات والا کتاب دے قرآن دا عجیب علوم والا کتاب دے دغا کی دغا علوم بیان شو دا حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعی بیان شروع کی گی اذ قال یوسف دا یوسف علیہ السلام واقعہ دا یوسف علیہ السلام دا خوب نہ شروع کی اللہ فرمائے اذ قال یوسف یاد کاغا وچوی حضرت یوسف علیہ السلام لیابیہ خپل پلارتا یا ابت ازما بابا جی انی رأیتو ما ولد فی المنام مراد رؤیتنا فرمائی اغد خوب لیدلی 11 کوكبا یول استوری والشمس والقمر انوار اسبوق می ولد رأيتهم لي ساجدين دا ما ولدا لي ساجدين لي متواضعين ما تعجزی کے ان کی دا ساجدین مانا تفسیر مدارک متواضعین سرکی ما تعجزی کے ان کی لی حضرت یوسف علیہ السلام دی فرمائی د خپل مور دو زامن دی د یو نوم دی یوسف د بل نوم دی بنیامین او نورونه دی د دی هغه د بیل مور دی میرا نورونه دی فرمائی لس کسان هغه دی دا یولس ستوري چې ولیدل فرمائی دا یولس رونه دی د ده نه علاوه یولس رونه دی او نور او سپوږمۍ دا مور پلار دی دا د کور هغه ماحول دی فرمائی دا می ولیدا چې ما تعجزی کوي قال یا بنیا حضرت یوسف علیہ السلام دته فرمایل اے بچوڑیا یا بنیا تصغیر دے شفقت د پارا اے بچوڑیا لا تقصص رؤیاک م بیان و خوبنا ستا علی اخوتک ستا پرونو بان فیکیدو لک کیدا فیحتالو لک احتیالا حیله بجوڑا کی تدبیر بجوڑ کی تا تب تدبیر جوڑول سرا نقصان دتا و نرسی زکا چین الشیطان للانسان عدو مبین شیطان دا انسان دا پار دشمن دا اخکارا دیو جنا مفسرین فرمائی چکلا یو کس دا خبرا ذہن کرالا چنر پلانی سرا دا پلانی خلق حسد دے ناغا دی خبر کی پلانی ستا سر حسد دے ستا د نقصان اراده کئی ستا د قتل اراده کئی نہ خبرولی پکار حضرت یعقوب علیہ السلام دا اللہ نبی دے حضرت یوسف علیہ السلام تویا سنا چی دارون ستا سرا حسد و بغض اختیار کی او نقصان تا در رسی اگر چی دا ستا رونا دی رور خرور تا نقصان نرسی خو ان الشیطانا للانسان عدو مبین شیطان دا انسان دا پار دشمن دا اخکارا دی خبرو تبی شیطان اماده کی او دی خبرو تبی جوڑ کی چی تا تب نقصان درورس دا دی وجنا دا ستا خوب چکم دینا چاہتا مبیانا دا حضرت یوسف علیہ السلام سرا دا پلار بے پناہ محبت دا بچو سرا داریو پلار امور محبتی خورد سرا فرمائی بے پناہ محبتو ناغی تنا پتوا چی زمنگ دا پلار دا یوسف علیہ السلام سر بے پناہ مینا را منگا بالکل شاتیو دے زمنگ مختیو خندے نو حیلیو تا جوڑا کی چداو رکول غاڑی فیکیدو لکا کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین
خوب فرمائی د خوب درې قسمونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې خوبه د نبوت شپږ څلوېښتمه سره یا زیات و کم روایت هم راغلی دي. شپږ څلوېښتم په دې بنیاد باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کله نبوت میلاوېده، د نبوت میلاوېدو نه مخکې شپږ میاشتې پیغمبر علیه السلام رښتیني خوبونه لیدلی دي. امام بخاری رحم الله فرمایي چې خوب به ولیده نو داسې به راغی لکه دا سپین سبا چې د تورې شپې نه راوخیږي او ښکاره او رڼا شي. دا خوب به داسې واضح دا خوبونه پیغمبر علیه السلام شپږ میاشتې لیدلي. نو دغه دېرش کاله د نبوت زمانه ده او د رسالت زمانه ده. دا چې موږ په شپږو میاشتو باندې تقسیم کو نو شپږ څلوېښت حصې ته نه راځي. دې وجې نه فرمایي خوبه د نبوت شپږ څلوېښتمه سره بیا د هغې درې قسمونه دي. یو فرمایي هغه خوبونه دي چې انسان د ورځې کمې خبرې ویني د شپې هغه په خوب کې ویني، د شپې په خوب کې ویني. حدیث النفس دې ته ویل کېږي. دویم فرمایي تصویل شیطانی شیطانو ته ذهن کې واچوي. او دریم رؤیای حق دی، رښتینی خوبونه دي. انشاءالله د هغې بیان به ورپسې راشي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الله موږ له پرې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. الله د قرآن علوم موږ ته حاصل کړي، د قرآن په انوارو موږ منور کړي، د قرآن په برکاتو موږ برکتي کړي. الله خصوصي رحمتونه موږ ټول باندې نازل کړي. الله موږ د مصیبتونو آفتونو بیمارونو الله وساتي. دا څومره حاضرین الله ردی حاجتونه او ضرورتونه پوره کړي. الله موږ بل چاته محتاج مه کړي. الله ته موږ په حال باندې رحم وکړي، ګناهونه معاف کړي او اعمال مو قبول کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.